بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل وهاب سواتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب ما د خپل ډېر قدرمن او محترم تحصیل چیرمن مفتي عرفان الدین صاحب سره دا وخت ناست یم. زموږ سره زموږ محترم پرنسپل صاحب هم ناست دی. غواړم چې د سواتي فاونډیشن په حواله باندې یو څو خبرې ستاسو سره وکړو. دا زموږ چې کوم میشن د قرآن شریفونو په حواله باندې دی، د مدارسو ته چې موږ کوم قرآن شریفونه ورکوو هدیه کوو، زموږ سره کمرونه په دې کې کومک کوي چې په دغه حواله باندې زموږ محترم مفتي چیرمن عرفان الدین صاحب یو دوه درې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. ډاکټر فضل وهاب سواتي صاحب ډېره د زړه د کومې ستاسو شکریا ادا کوو، مننه کوو او د پرنسپل صاحب شکریا ادا کوو چې هغې تاسو سره رابطه وکړل او په دغه کم کار کې چې تاسو مصروف یې انتهایي اهم او ډېر قیمتي کار او خدمت تاسو کوئ د مدارسو جماعتونو د قرآن مجید په حواله باندې. یو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو بنده مړ شي د خپل عملنامه بند شي. البته درې لارې داسې دي چې په هغې باندې د مرګ نه پس هم ده ته ثواب رسېدی شي. یو په هغې کې صدقه جاریه ده. صدقه جاریه مطلب څه چې دی په خپل ژوند باندې داسې څه عمل وکړي چې د ده د مرګ نه پس هم هغه انسانیت ته د هغې نه فایده رسي. نو هغه که جومات دی، که مدرسه جوړول دي، که دغه شانې دا قرآن مجید چاته هدیه کول دي، دا ټول څیزونه په دغې کې راځي. لار جوړول، د اوبو انتظام کول. نو ستاسو د فاونډیشن په حواله باندې موږ وخت په وخت خبرې وکړو چې نور هم تاسو ډېر خدمات کوئ. خدای سره سره د قرآن مجیدونو دا چې کوم هدیه کول دي دا انتهایي قیمتي کار تاسو روان کړی دی. موږ په دې باندې ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. د هر ځای نه، د هر وطن نه چې تاسو سره څوک څومره امداد کوي، دغه به ورته دعا کوو چې الله پاک دا عمل قبول کړي او دا صدقه جاریه د هغې د نجات ذریعه وګرځوي. نور هم چې څومره زموږ ملګري دا اواز اوري، دا ویډیو ګوري، هغې ته هم دغه درخواست دی چې کوم ځای کې په دې خواوشا علاقه کې ضرورت وي د مدارسو، نو هغې موږ سره یا ډاکټر صاحب سره براه راست رابطه کولی شي او د هغې سره سره که څوک امداد کول غواړي په دې حواله باندې دي فاونډیشن سره، نو هغې دغه درخواست دی چې دغه خامخا خپله حصه پکې شامله کړو. الله پاک دې د دې دغه صدقه چې دا قرآن مجیدونه دوی کوم راوړي دي، دا 10 دانې موږ دې ته ویلې وې، 10 نسخې، نو څنګه کې دلته د موږ په مستقل درس رواني، په هغې کې کله قرآن مجیدونه ضعیف شي، دا زموږ درخواست دی چې دا عمل کې د دې سره نور ملګري حصه واخلي. الله یې ټول د عمل توفیق راکړي او د دې دا صدقه او هدیه د دې سره چې چا هم امداد کړی الله دې قبول کړي، د دنیا آخر خوشحالۍ د هغې ته الله پاک ورکړي. قدرمن شیخ په کوربه فضل وهاب سواتي له ورکړي اجازت د الله په امان.